السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د نوجوانانو ته دا پیغام دی چې دا څه په دې ګیرو کې سټایلونه کوي او څه په دې ویښتو کې سټایلونه کوي. دا ویښته دلته وخره یو دلته ګنجي کې یو ته به وګینې چېرته نه په نیمه کې را تښتېدلی دی غریب او هغه نه یې ورته ویل چې هلکه لږ صبر وکړه چې دا ویښته دلته موضوع چې زما تاریخ دی یا څه کار مې دی په خېټه درد دی لږ واشروم ته ځم خفه کېږم په دې خبره باندې. نبي صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن القزع. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قزع نه منع کړی ده او دا روایت چې دا نقل دی د عبدالله ابن عمر نه. د عبدالله ابن عمر نه دا حدیث اوریدلی دی نافع رحمت الله علیه. د نافع رحمت الله علیه چې کوم شاګرد دی هغه ته تپوس کې دا قزع څه ته وایي. دا قزع دې ته ویلی کېږي چې په عربو کې یو د جاهلیت رسم و چې دا یو سټایل و د جاهلیت چې کله به ماشومان له سر ګنجې کوو نو څه سر به ورله ګنجې کړو ویښته به ورله ګنجې کړو څه به ورله پرېښوده. دا د جاهلیت سټایلونه دي. اوس په دې وخت کې چې دی زمونږ نوجوانان هلکانو باندې دا یو عجیبه شړق راغورځېدلي هغوی دا سټایلونه کوي. زمونږ خوږ نبي دې نه منع کړی ده. تاسو په هغه خوږ نبي ایمان راوړی دی لهذا دې سټایلونه میلونه ځان وساتئ زما محترم ورونو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار نه منع وکړي په کار چې موږ هغې نه ځان وساتو دې باندې موږ ښه نه ښکارو. د الله نبي صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ولیده چې د هغه بعضې ویښته هغه اخیستی شوي خرولی شوي کم شوي او بعضې وله لوی پرېښي وو. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې مه کوئ. د قزع نه د الله نبي منع وکړه. دې ته قزع وایي چې څه ویښته پرېښودل او څه واړه کول. د الله نبي وفرمایل یا ټول واخلئ او یا ټول پرېږدئ. نو موږ او تاسو له الله رب العالمین په دې د عمل کولو توفیق راکړي. محترم ورونو دا میسج چې څونه کولی شي د خپل نبي صلی الله علیه وسلم په محبت کې عام کړي دا زما خبره نه ده. دا زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خبره ده. ټولو نوجوانان ورونو له پکار ده کېدای شي زموږ دا ورونه به اوسه پورې پوه نه و د دوی د خپل نبي سره محبت دی او انشاءالله چې کوم مسلمان نوجوان زما دا خبره اوري دې نه بعد به نه دی په ګیره کې سټایلونه جوړوي انشاءالله او نه به چېرته به د خپلو ویښتو کې دا د کافرو او د اسلام د دشمنانو سټایلونه جوړوي. او موږ او تاسو له پکار ده چې د خپل اسلام مطابق خپل شکل لباس حلیه او خپل ټول طرز طریقه دا موږ جوړ کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اے خالق دا ټول جهانا را آبادی مدرسې سا را آبادی مدرسې سا